نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورونو، دو قسمه خبرې روانې دي. یو ډېر شهرت لري چې هغه د ندیم مولانا صاحب سره، او دویم د پیر ګوهر سره. د ندیم مولانا صاحب د دې مناظرې متعلق زه دومره خبره کوم ورونو چې مام کلیپونه شروع کړي او بلال ملي صاحب هم کلیپونه شروع کړي. نو ما خو یو 3-4 میاشتې مخکې په یو موضوع دیوله چیلنج ورکړی او نو هغې باندې خو د اوسه پورې لا دیو تیار نه دي. هغه دا وه چې ستاسو چې کوم اصول دي په هغه اصولو تاسو د عذاب قبر نه منکر یې، ستا مشران د عذاب قبر نه منکر دي. په دې ما ته جواب نه دی میلاو شي، خو دیو ځان له ورسره بل یو شی د غوږه ونیو د انکار حدیث. نو په هغې کې ما د خپل د جانبه یاسین مولانا صاحب هغې ته مې وویل چې که د ندیم نه لاندې څومره کسان رابطه کوي تاسو به ورسره خبره کوئ. هغې ویل صحیح ده. ټلیفون ترتیب ما هغې ته حواله کړو، نو ګویا هغه زما نماینده و. بلال ملي صاحب ما هغې ته وویل چې زه د کشرانو سره خبره یو ته یې ورسره جوړو په یو انداز. بلال ملي صاحب ما ته یو ټایم ټلیفون وکړو چې هغې وایي چې یاره په دې یوې موضوع باندې بحث کوو، زما ورسره رابطه شی ده. جو ما ورته په دې یوې ورسره ته وکړه، په دې بلې به ورسره زه وکړم. هغه ویل صحیح ده. دیو له چې خبر راغله نو دیو دا کوشش کوو چې زمونږ د هغه سره لاول رابطه شي د مونږ د هغه سره کوو. نو مال صحیح د هغې سره یې وکئ. بیا یې پکې بل ځل دا کلیپ کې دا ووایي چې یاره ته دا ووایي چې بلال مولي صاحب چې دی نو هغه په دې دواړو موضوعاتو مناظره نه شي کولی. نو خبره خو دا وه چې ما له په دې یوې موضوع چیلنج را کړی و، دا یو موضوع خو د هغه خپله چیلنج و چې هغه سره په هغې بحث وکړئ، په دې بلې به زه وکړم. خو دوی ویل چې یاره ته به دا وایې چې یاره بلال مولي صاحب نه شي کولی، نو هله به زه په دې بحث کوم. جو ما چلو ځه، بلال ملي صاحب زما ملګری دی او بس ټیک ده، د هغې سره بحث وکړئ، هغه ما ته منظور دی. نو چې خبره چلېده نو یو ورځ دو بعد خبره یې دې ته بوتله چې یاره زه به پکې سرفراز صفدر صاحب د ده دفاع نه کوم او دی جمیتی نه دی. بیا هغه زوړ گیت له لاړو امینو کاړوي صاحب د ده نه به زه دفاع نه کوم. هغې ما ته ویل څه ترتیب دی؟ نو ما ورته ویل د دې دا اصول خو ما د څه بل شان معلوم شو. یاره په عام لیول کې د جمعیت په نوم باندې دیو سرونه ماتوي او چې وشي وستې ځان وباسي. زه خو د دې په دې ترتیب پوه نه شم، خو زه چلو په کوم اندازه یې ارخا العنان ورته وکړه او دا شی ورسره بحث ورسره وکړه. دیو به خیر بانې مانې به اوس کوي. دیو صرف د غلام فرید د خبرو هغه روخې بل طرف ته اړو، نو هغه واوړېدو. دی اوس زما یقین نشته چې استاد سره دوباره په دې موضوع کینی، خو زه چلو که کینی جو وکړه ورسره. نو هغې سره خبر روانه، هغه هم څه ټال مټول طرف ته ځي. خو زما ګورې اصل فتوا دا وه، هغه فتوا د هغې نه مخکې به زه بیکګراونډ جوړ کړم. د جمعیت علما اسلام طالبانو کم طالبان چې ړانده مقلدین د ندیم نه یا د دې نورو مذبذبو نه یې، دویم هغه علما چې هغه د جمعیت علما اسلامي خو لږ اعتدال پکې، او دریم عوام د جمعیت علما اسلام. زما د درې واړو حضراتو ته دا درخواست دی چې بلال مولي صاحب چې دا کومه فتوا لګولې ده که نه، د دې بیکګراونډ سره تاسو پته شته؟ زمونږ د دې سره مناظره وه. مناظره په څه وه؟ په مسله د حیات النبي صلی الله علیه وسلم. دیو زمونږ د یو مشر بېعزتي کول او یو مشر بدنامه او د هغې نامه د شیخ نیلوي رحمه الله. د هغه په کتاب کې یوه خبره وه، دوی ویل چې دا عبارت لازم دی دې لره چې دې سره د ختم نبوت نه انکار راځي. او دلته زما خواله چا وړوکې غوندې چاره راغلې وه، هغې به هم دا خبره کوله چې تاسو دې جسم له د ختم نبوت نه منکر یې. نو په دې به ما کار کوو، وخت به مې پې اخیستو. بلال ملي صاحب پې ډایرک کار وکړو او حوالې راوویستې. نو دیو له چیلنج ورکو چې تاسو زما مشر ته وی چې دا منکر حدیث دی شیخ نیلوي رحمه الله، او تاسو شیخ نیلوي رحمه الله ته وی چې دا منکر دی د ختم النبوت نه. نو زما دعوه دا ده چې دقه عبارتونه ستا د مشرانو په کتابونو کې دي، هغې به هم منکرین د ختم النبوتي، هغې به منکر وي د ختم النبوت نه. په دې باندې تیارېدی شئ، تیار شي. اوس هم لا خبره په شک کې روانه. یو څو دانې دي عوامو کې روره خوشحاله وی ندیم میدان ته راغی، یقین مې پې نشته. خبره پوه شه، پکۍ ته چا وی واده دی
هغه وی یقین می نشته باور می نشته هغه شی ستاسو دی یقین می در باندې نشته چې وای کوي نو که ډیر زیات د طالبانو د لاسه مجبور شوی او د عوامو نه پرې خودی او مليانو نه پرې خودی هغه نشم ویل چې د مجبورۍ تحت بیا وکي خو نور می در باندې یقین نشته چې داسې وکي خو عوام ورونو طلبا ورونو جمعیت والا علما ورونو دی پتوی له بنیاد نه دی می خودلې دی نو کدی وی چې زه د خپل مشران د ختم النبوت نه منکر نه ګرځوم نو دته وای خپل فتوا واپس واخله ډیر علما د خپل فتوا نه رجوع کړي دا ظالمان د خپل فتوی نه رجوع نشي کولای د خپل فتوی نه رجوع وکړه چې ما چې په حیات النبی مسله کې کوم خبره کړې و زه انسان دی وای زمانه کمې شوی نو کبه شیخ نیلوی دی فتوا لګوله او شیخ نیلوی ته د منکر حدیث وایو نو ستا مشران خو د دې نه بیا نه بچ کی یا به خپل خبرې نه به رجوع کې واپسی بکې یو بس ټیک ده او یا که د هغې نه واپسی او رجوع نه کې نو ته په خپله او د خپلو مشرانو صفای ته بیا ځان تیار وساته خو صفا کېدلی نه شي دا د علماو تحقیقي اقوال کړي جاهلانو غوندې تاسو پسې پوهېدی نه راغلی زمونږ علماو ته د انکار حدیث او د ختم النبوت د انکار نسبت کو په دې کې دی اوس خپل مشران ګیریږي دا څه چې کېږي دا د دې مخکې وجې تاسو یې علتونه ورله تاسو یې بله خبره دا ده چې ما ویلی دي چې تاسو چې کوم قانون جوړ کړی دی دا قانون د انکار د عذاب قبر په دې کې ستا مشران د عذاب قبر نه منکر دي دا ما 4 ځلې دعوه وکړه په دې زما سره اوس څوک نه کینی مونږ ته به وي حیات النبي نه منې مونږ ویل راځئ بحث پې کوو وي به سماع الموتا کې چې دی تاسو صحابه کرامو ته دا ویلي دي ما ورته ثابت کړه چې تاسو صحابه کرامو ته معتزلي ویلی دی او دارنګې خارجي مو ورته ویلی دی منکر د عذاب قبر مو ورته ویلی دی وغیره وغیره دا الفاظ تاسو د خلو نه راوتلي دي او هغه مې ورته ثابت کړ دا خو ستاسو شوق و د اعاده روح مسلم تاسو راویستلې وه ما در سره پې د مجبورۍ په تحت کې مناظره وکړه نو اوس زم دا دعوه کوم چې تاسو چې د عذاب قبر د انکار دپاره کم دستور او قانون ښودلی و نو بزرګانو حق دستور او قانون باندې ستا مشران د عذاب قبر نه منکر دي اوس که ته وایې چې زه په دې باندې مناظره نه کوم نو صرف دومره خبره به ضروري پکاري چې ته به وایې چې ما چې په عذاب قبر مناظره کې څه ویلي او غلطي مې کړې وه او زه د خپلې نه رجوع کوم بس صحیح ده بیا د باندې زما ټاپه نشته بیا به زما د نور محمد تونسي او د دغې مشرانو سره کاري چې دغې مشرانو دې کتابونو کې تیزي کړې ده تجاوز یې کړی دی عذاب قبر په باب کې او دیو د مشرانو د علمای دیوبند او د اهل سنت والجماعت د علماو اقوال نو کتلی او بس اسی بس د اشاعت د بدنامولو دپاره یو ټاپه په جیب کې ښودلې وه نو هغې سره به زما بیا ځان له کار چې د هغې چا دفاع کولی شو زه به هغې سره کار ساتم خو تاسو ته صرف دومره ویم چې تاسو دا ټاپه لګولې ده اوس تاسو په دقې ټاپې زه دا نه ویم چې زه نوې ټاپه لګوم ټاپه تا لګولې ده تا ویلي دي چې وروره دا شی انکار دی د عذاب قبر نه اوس زه د هغې تحت ستا مشران راولم ځان صفا که خو دا خبره هم یاد ساتئ اوس دا بحث به کېږي ستاسو د دې دوو مناظرو نه بعد چې یو به په دې بحث کې چې اوس تا چې کم قانون یې ښودلی دی په دقې قانون ته او ستا مشران منکر دي د ختم نبوت نه یا په هغې باندې هم رجوع وکړه او دا بله مسله چې دې راویستلې ده نو په هغې کې زه دا وایم چې بلال ملي صاحب به د سرلول په دې بحث وکړي خو زه دا دعوه لرم چې په دقې دعوې سره به واپس ته هر مشر تر د شیخ سلیم الله خان صاحب نه واخله تر د نور ټولو یو پکې لګوه چا چې لږ لیکل کړي دي د احادیثو په باب کې او څه اصولو باندې کتابونه لیکلي دي یوه دانه دې هم نه بچ کېږي او د دې د بدنامۍ او دیو باندې د ټاپې د لګېدو سبب تاسو یې تاسو دا خبره ځان سره یاده وساتئ ټیک شو دا خبرې تاسو ته زما متوجه شو په دې دوو موضوعاتو باندې بحث وکئ بیا زما دا چیلنج قبول کړئ چې دا عذاب قبر دا دی چې یو څو خبرې پې وکړو چې اوس یې لږ وتلو که نه چې څومره خوند کوي اوس تا چې مخکې دا شیونه په مونږ باندې راچسپانول او دا زاړه ړانده مقلدین ستا د جمعیت د طالبان به درپسې ووایي چې یاره شیخ نیلوي صاحب د ختم نبوت نه انکار کړی اوس ورته ځان ټینګ که که نه او دې کې راشه مخامخ اوس راشه اوس تخته مه او د هغې نه بعد بیا زما سره په دې موضوع کښېنئ دا خو شوې ستاسو متعلق خبرې
اوس راځم پیر ګوهر له. پیر ګوهر په ما پسې سواړه لکان کې نولي او بیا ځان مصلحان جوړ کې خیرخواهي جوړ کې. ما ته وایي چې یاره وحدان وایي هغه چې دی زمونږ نه پروا وکړه په کلیپ کې. ما ته چې مخامخ کېنې ستاسو مثال د بړستنې دی، نو مخامخ چې دی موږ تاسو له د چرګې حیثیت درکو، موږ نه مخامخ پروا نه کوو، نو بیا چې تاسو لایې نه موږ به مو څه پروا وکړو. خو موږ ستاسو په شان نه یو چې یوې ګنټې نه موږ تاسو کلیپونو ته تیارې کوو. موږ هغه ځای ناست شو کتاب پړاو کړو، یو دی خوب وکړم ماسپښین د 12 نه په کم یوې پورې چې راپاسم جو کلیپ در پسې وکړم. موږ دونه کیسې میسې په دې کې نه کوو. نو دومره څیزونه تاسو یې چې موږ ستاسو نه دونه پروا وکړو. نو دا خبرې ځان سره یادې وساتئ چې د یری څه اشیای چې مونږ د پیر ګوهر او د دې پروا نه کوو. که ته پیر ګوهر دومره دی هر څه مونږ ته معلوم، خو چې هغې زیات څه نه دي ویلي جایي ته څه نه ویم. که ته پیر ګوهر داسې او داسې چې پیر ګوهر یو عالم ته منګکورې وایي که نه، نو مونږ به ورته خامخه خړتمې وایو، مونږ به ورته خامخه مارسټۍ بیا وایو. خبره پوه شوې؟ خو که تاسو چې دی ادب و دایره کې دننه وای، نو هله به مونږ جواب د ادب و دایره کې دننه درکو. دا خو نه کېږي وروره چې په مخه تاسو مونږ بسې یو غر او بل غر ولئ او مونږ به درته وروره خوږې پستې وایو. دا خو مشکله ده یار. نو ټیک ده چې په کار ده چې مونږ صبر وکړو، خو صبر سړی د یو حده پورې، هر ټیم سړی صبر نشي کولی. نو خبره داسې وه چې زما د پیر ګوهر سره خبره وه. زه په شیخ ادریس صاحب پسې ولې کلیپ نه کوم، زه په شیخ قاسم صاحب پسې شیرګړ والا پسې ولې کلیپ نه کوم، زه په بل عالم پسې ولې کلیپ نه کوم. خو په ده کې به صحیح که نه، ده به څه ویلي، ده به څه خبرې چیړلي، ځکه ما به ده پسې کلیپ کړی. اوس د ده شاګردان راورسي بعضې ظالمان، نو هغې به کې څه وایي جو شیخ طیب صاحب حفظه الله. نو چې اوس د شیخ طیب صاحب د پیر ګوهر په منځ کې د تشبیه یا مثال درکم، سبا به بیا وایي چې وروره موږ پسې داسې ووي. خبره پوه شوې؟ خو صرف دومره به ووایم د شیخ طیب صاحب که مقابله کې څوک راولی هغه به مولانا فضل الرحمن صاحب. ټیک شو؟ د بل یو دغه عالم مقابله کې څوک راولی هغې مقابل کې به د لمونږ هغه کس مخې ته راولو. او چې ستاسو لاندې څومره ټمټمې ممټمې دي، نو هغې له به مونږ د هغې مطابق سړی. او جنت ګل مولانا صاحب ته مونږ اجازت ورکړی دی. وایي زه به پیر صاحب وایي چې زما د جانبه دې دواړو ته اجازت دی، زما د جانب هم یاسین مولانا صاحب جنت ګل مولانا صاحب ته اجازت دی. که یو سړی وایي چې د شیخ طیب صاحب نه به لیکل راوړي، نو مونږ وایي د مولانا فضل الرحمن صاحب نه به لیکل راوړي. که یو سړی وایي چې د بل مشر نه شیخ عبدالجبار صاحب نه به لیکل راوړي، زه هم تاسو به ماله د خپل د علاقې چې کوم ایم پی ای دی مشر، ایم پی ایم نه صدر د کې پی کې، ماله به د هغې نه لیکل راوړئ. دا خو د نه خوراک ډېرې بانې که نه، اوس نه خوراک په ټیم کې چې دی دا ستاسو ته پته وه چې وحدان مولانا صاحب موږ ته د خراج کې حیثیت هم نه راکوي، نو موږ به په هغه پسې خبرې کوو او بس خبره به چلیږي. او هر چې د نورو کسانو خبره ده، نو اوس چې خبره کنفرم شو دي اوس ښه خو ګټو ته لاسونه اچوي. پلانکي له به لیکل راوړي، پلانکي له د پیر ګوهرې میر ګوهرې دې ځان له په خپل ځایونو کې د شړو د لاندې ډزوئ را ډزوئ. زمونږ کار څه دی؟ مونږ لکه سړی لیکل راوړي، نو لیکل به د چا نه راوړي؟ د داسې کس نه چې هغه د دې ایریا امیري او یا ناظمي مشر، خصوصا د کې پی کې د شیخ عبدالجبار صاحب د کوالټۍ سړی به ماله راولي. بیا که لیکل میکل دا بانې نه کوئ، نو موږ درته وایو چې د دغې پیر نه دې ته لیکل راواله، او زما د جانب هم زه لیکل ورکوم، او بلال مولانا صاحب هم لیکل ورکي، یاسین مولانا صاحب او جنت ګل مولانا صاحب. دا مې درته در منتخب کړه چې کم سړی د څومره پایي او شوق لرئ. هغه زمونږ یو ملګری به وي پلانکي له ورغله چرګې له چاګۍ ورشي که نه چې اچولي نه یې قلاریږي نه. تاسو له اوس مناظره به یا درغلي زما په خیال، یا به د له شهرت درغلی دا چول غواړئ. نو د هغې دپاره د ما دغه د دوو ملګرو انتخاب وکړو او یو پوسټ هم درکړی دی انشاءالله. هغې ته هلته اعذار ډېر زیات دي، یو ورځ نیمه کې دا زمونږ وله د ګروپ حصه ده، دا زمونږ د دې خپل د دې ګروپ حصه ده. او زمونږ ګروپ دی تنظیم تحفظ عقاید علمای اهل سنت والجماعت علمای دیوبند، دا زمونږ ګروپ دی. او دا ګروپ ډېر پخوا جوړ شوی و د الیاس ګومن صاحب سره به چې کله مناظرې کېدې په هغه وخت کې،
زه دې تحت موږ مناظرې کوو او په دې کې چې دی نو بحث چلیږي. نو که چېرته تاسو هم د دغې مشرانو نه د دغې مشر نه لیکل راخلی دې جانب به داسي که د غټ دغه ته ملا سور واچو غټې خښتې ته او خښې ګټې ته نو موږ به د سره هم دغه شی کوو بیا به یې ګرځوئ او که دغه دې راوچت شوی جو هغه وکړه. دا یو خو ډېر بد اخلاقه دی خو روح الله مولانا څه لږې لږې خبرې د ادبو په دایره کې دننه کړې وي. روح الله مولانا صاحب زما خبره داسې ده چې د هر تن او د هر شخص مناسب زمونږ سره کسان دي. که تاسو اوس د مناظرې جذبه راوچته شي دغه کسان مې درته منتخب کړه خو چې ستا یو کشر په ما پسې ټلیفون کوي او یا ستا کشر ما ته کنزل کوي او دغه ماتوریدي دی اوس یې ځان بې ځایه تقوا کو د چې د شیخ طیب طاهري حفظه الله بارکي دا د ناظري خبرې کولې نو اوس ما مفتی فرید رحمه الله او داسې ستاسو نور مشران هغې ما بیا یاد کړه د هغې وجه دا وه دقه سړی و چې بد اخلاقي کوئ ولې تاسو زموږ سره نیکونه لګئ څه چې موږ به تاسو له ادب کوو وروره تاسو به زموږ بېعزتیانې کوئ دا خو څه دغه نه دنیا ده د بدل ځای دی. ټیک دی چې صبر ښه شی دی خو هر ټیم سړی صبر نشي کولی او دا صبر بیا خلک د خلقو کمزوري ګرځوي دا کمزوري موږ ځان له نه حسابو دا خبرې ځان سره یاد وساتئ. باقي ما ګوره طالب ته هغه دغه راوړه زه پرېږده زه یې به زه خیر دې پېر یم خیر بیا یو ځل صبر. قسم بالله چې د پیر باره کې زما سره اووه کلیپونه پراته دي خو زه وایم زه خیر دی زه ولې لږه مقور کوم هسې بې ځای چې هغه بېعزته شي خوند نه کوي چې ته ماته ناظره زه درته یم د هغه یو شی نه دی برابر زه دا هم ویلی شم خو نومونه یې درته نه اخلم هغه مشران دې راپاسو هغې له قاعده هم نه ورتله د قبرونه یې راپاسو خو خوند نه کوي دا خبرې خو دې خبرو باندې ستا کسان ما مجبوره کوي هم مناظره کې مناظرې خو دا ترتیب نه دی دا تاسو چې کوم شی کوئ ما ته یو وایي چې یاره په دې کې ټک دونه اخلاص هم نشته نو چې ما له راشي ما ته ته زما سره کښېنه تا کې اخلاص دي چې زه یم زه د پیرګوار صاحب سره کښېنم د هغې به زه ادب هم کوم د هغې به زه احترام هم کوم اوس تاسو یې چې ما ته ګډې وړې خبرې کوئ زه خو همیشه دپاره صبرونه نه شم کولی نو په هغه کې اخلاص شته چې زما سره نه کښېني. د مناظرې تعریف ټیک د تاسو وایي هغه چې دی دا د اظهار د حق دپاره ده لا لالزام الخصم د خصم د ملزم کولو دپاره خو نه ده دا خو زه م ویم ستاسو مناظرې هم په دقې بنا دي. تاسو د مفتی ندیم درویش سره بحث کو اوس په جمهوریت چې دی هغې باندې د کفر حملول دې سوال ته څه ضرورت د ظالم زامنو که ته وایې چې زه علم خپل خیم نو علم به دې ښکاره شي انشاءالله العزیز او لږ وخت بعد چې دی نو الله پاک بیا ذلیله کړي په کلام کې او نور به هم ذلیله کېږئ دا ځان سره یاد ساتئ نور به هم ذلیله کېږئ. او باقي که ستاسو دا دغی چې یاره موږ به د پیرګور په شان پیرګور پسې به ما کلیپ کو ده ماله سره جواب به هم نه راکو بیا به اخره کې کنزل وکړه اوس یې مخکې روز کې ما ورته دعوت ورکړو د ما ته کنزل وکړه او بیا دا نور وایي چې ته د هغه عزت نه کوې خادی یو سړي ته یو غلط نوم وایي او موږ به ورته بیا نوم نه وایي ولې زموږ خو نه استاد نه زموږ مشر نه څه بل څه او نه داسې چې لکه د عقیدتن ستا کې داسې یو شی چې زه هم د هغې له وجې زه ستاسو احترام وکړم بعضې نیم کس خو داسې چې زه چلو په کې یو شی داسې چې د هغه د هغې له وجې د احترام قابل وي چې زه هم زه به یې د هغې له وجې احترام وکړم ستاسو کې خو هغه شی هم نشته. بل خبره دا ده چې ستاسو باندې خو جمعیت والا م اعتماد نه کوي قسم دی د ډېرو نه مې واورېد وایي دا سیپیان دي تاسو خپل تعین وکړئ تاسو سیپیان یې که تاسو څه والی دیوبند نسبت خو سیپیان هم ځان ته کوي تاسو خو ما څه پته ونه لګېده چې تاسو په کم سیس کې یئ شړۍ مو یوه اغوستې ده او دننه خېټې وجودونه مو د بل څه شي دي سرمن د باندې د ګډوري پرته ده او دننه چې دی نو بل ځناور یې اوس تشبیح په دې کې هم نشم در کولی بیا به مې کاپیروئ نو ځان خو له اول صفا ښکاره کوي که نه او روح الله مولانا زه تا ته وایم دا نور پرېږده ته د دې سړي سره مناسب نه ټیک د استاد د استادۍ خیال یې ساته خو زه وایم چې ته د دې په ځای باندې د نور علماو سره وې پیر صاحب بله ورځ یو خبره کړې وه چې یاره حمدالله جان ډاګی صاحب به داسې کول داسې کول نو هغې چې کومه مناظره کړې وه په دعا بعد سنت په هغې باندې خو سالس فیصله ورولې نه ده چې د حمدالله جان ډاګی صاحب دا خبره صحیح نه ده ته اوس هغه ولې نه منې
په دې باندې د بشمن علماء دیوبند قول نه دی د دعا بعد سنت باندې تاسو بیا غولې نه منئ اسی په خلی د مشرانو نمونه اخلي دا غي په قول باندې عمل نه کوي دا غي په خبره ورپسې نه یي دا خبره راوخلې زمونږ د سر سدي چې کله خبره که زما ملګری غلطو کی زه کوشش کوم چې غلا دا غي اصلاح وکم تا خبرو کړه زه وتا باندې رات کوم زما خبره ده د شریعت نه خلاف د پمارد وکه مسله نه کوي او که خبره کېږي د پیر صاحب سره خبرې ته زه هر ټیم تیاروم زم دا ندی مولانا صاحب سره کې نسره دای وسره لګه تیزی شي او زمانه به داس تیزیم نه کی خبره پويږي خو په ادب کې به سره بحث وکم او ما چې مخکې مسلې ما چېړلې دی او چېړلې مې نو ما دا کوشش نه کړ چې د سړی بی عزتی وکم یا زه یو عالم بی عزتی وکم ما مخکې مې بالله مولانا ته موي چې عبارت په کې ښکار د ماته دی باره کې سوي د دیو د مشر نه عبارت راغې چې دیته د معتزله نسبت شری ما سوي ما ویل کای اخلم واخلې کنه اخلم ساس خوخه دې خبره یو مناظر کوي دا خبره ما کړې وی او کومه خو چې وس یو سړی دسی چې تا ته بیا یو قسم پاغي د غدر کوي چې روره ما دسی سو کړو ته دا نشي کولای ما زم کولای شم خو مونږ یې کوونه دا هر سړی کولای شي شیطانی څوک نشي کولای خو مونږ یې کوونه مونږ وایو چې یاره عالم نه بدناميږي ما خو بس صرف دومره کوشش کوم چې بدلایل رڼا ور واچم او خپل موقف خلکو تخکاره کم په دې دوه مناظرو کې په یاد روح مناظره کې زماره جانب هم برابر ترتیب او د ندیم د جانب خود په اخر کې بیا په یاد روح مناظره او د عذاب قبر فتوی پیش کول لکه اسی د دې انسانيتو اوس دې مناظره کې مناظره په حیات النبی د زما مشر چې د اسی بیزه په الزامونو د ختم نبوت نه منکر ګرځي اوس په غولو کې غیر د ځان نشي سبا کول ټوپ تیم نشي واله دا خو دې سمخ کې خبرې جوړی شي او پیر چې ولګي کنه پیر وای چې شیخ غلام الله خان سے تفسیر مګوري دا دي سي دا دي سي اوس چې ته دا خبره کولې زبده باندې رد نکوم ته نیوټن خو د کرایه ټټوان ناشتي هغه کې خم مفتیانو مفتی نظام الدین صاحب ایو بخپل داسې فرمایل د مولانا منظور منګل صاحب د خلیل ما دا اوریدلی چې هغه وي حرام روپۍ ول اکثر راشي حرام او خوري جو حرام پتوخ به ورکی کنه د حرام خوراک خاصر هغه خو به ظاهره کنه د حرام شي په کوم شي باندې چې